د ملګري تپوس کوي زموږ باډوان کې کوم شولګري ځمکه ده نو په دې کې چې کومې شولې وشي نو په دې کې دا مونږ خرڅوو نو په دې کې به د عشر څنګه حساب وي د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو روایت دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل دی د الله پیغمبر نه صحیح بخاری په کتاب الزکات کې د حدیث راوړی دی اشان سنن ترمذی سنن نسائی سنن ابن ماجه د ټول د حدیث نقل کړی دی چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای فی ما سقط السماء والانهار والعيون کم فصل چې په باران باندې وبکیږي په نهرونو په ولو وبکیږي په چینو وبکیږي العشر پای کې لسمه ده دي کې به لسمه دړۍ لسم من دا به ورکول کېږي په زکات کې کم خلک چې د دانې په پټي کې خرڅ کړي نو دقه به هم په دغه حساب باندې لسمه روپۍ به د دې نه ورکوي فرض کړه که لس زره وشوې نو یو زر روپۍ به دغه کې ورکوي په دغه حساب باندې به د دې زکات ورکولی کېږي